الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن زمون پروگرام پښتو کې دی ځکه بعد ملګرو علماو د یو اهم موضوع باره کې ما ته دا ویلي دي چې ته خامخا په دې باندې خبرې وکړه. بره دیربالا کې یو شاعر دی بخزاده دانش نوم یې دی، هغه څه اشعار ویلي دي او بیا هغې باندې د دې جند المعیار یو عالم دین ته کفر فتوا ورکړې ده او هغې واجب القتل ګرځولی دی. جماعت اسلامی او عالم هم پې خبرې کړي دي، خو د کفر فتوا داسې کلاو نه ده ورکړې، خو شدید رد یې پې کړی دی. د هغې باره کې مفصل ویډیو جناب مفتی منیر شاکر صاحب کړې ده او د هغې ویډیو نه بعد په دغه موضوع د بلې ویډیو ضرورت پاتې نه شو، ځکه هغه بس د قرآن او سنت او فقهاو عبارات متقدمین متاخرین علماو چې کم تکفیر باره کې احکام دي هغه ډېر مفصل ذکر کړي دي. الله دې هغې ته اجر ورکړي. زه به صرف د تکفیر په موضوع باندې یو څو خبرې وکړم قرآن او سنت په رڼا کې. تکفیر چونکې دا د عقیدې مسله ده او عقیده کې قرآن او سنت او نصوص لازمي. نو اولنۍ خبره خدا ده چې قرآن کریم په خپله ځای په ځای د مؤمنانو مسلمینو صفت کوي او هغه یو څو احکام دي. الله باندې ایمان، ملائکو باندې ایمان، رسولانو باندې ایمان، کتابونو باندې ایمان، پر ورځ د آخرت ایمان، په تقدیر د خیر او د شر چې تخلیق الله کړی دی په دې ایمان او د مرګ نه بعد پر راپاسېدو باندې. دې نه علاوه بیا علماو تفسیر کړی دی، اوامر دي، نواهی دي، حرام او حلال دي، دې ته ایمانیات ویل کېږي. کم سړی چې په دې باندې ایمان ساتي نو بس دا سړی مسلمان دی، د ده جان او مال د نورو مسلمانانو نه به محفوظي. اوس کې یو سړی دلته د ارتداد خبره کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یمامه مرتدینو پسې لښکر لېږلو یا ابوبکر صدیق صاحب رضی الله عنه، نو هغه ځان له حکم دی، هغه د مرتد حکم دی او قرآن کې او سنتو کې د مرتد او د ارتداد احکام وضاحت سره موجود دي. نو هغه ځان له مسله ده، هغه قیاس کول په بعد مؤمنین او مسلمینو باندې دا د کم علمه وجه کېدی شي. او چې کم سړی مسلمان دی نو دنه سبقت لسانیم کېدی شي، خطام تی کېدی شي، ګنام تی کېدی شي، دی کافر نه ګرځي. کاغه صغیره ګناهونه دي او که کبیره دي په خلاف د معتزلو نه. معتزلو دا عقیده ده چې په ګناه کبیره سره سړی کافر کیږي. زمونږ د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې په ګناه کبیره سره هم سړی نه کافر کیږي او په دې موږ سره دلایل واضح موجود دي. بخاری کې او مسلم کې بلا احادیث دي، خصوصا هغه مشهور حدیث چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې چا دا کلمه وویل لا اله الا الله دل جنت واجب شو. نو صحابي تپوس کی چې ود الله رسوله کدی زنا وکي یا کدی زنا وکي، کدی غلام وکي یا کدی غلام وکي، وی کده استاد اپوز خورو کې ککړ شي نو ام به جنت ته ځي. نو زنا خو ګناه کبیره ده، صغیره خو نه ده. او دغه شان غلا دغه په دې باندې حدود مقرر دي، دا ګناه کبیرو کې راځي. او قرآن کریم هم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. ورپسې بیا ولم یصروا علی ما فعلوا ده
خو تر دغه ځای پورې حکم چې کم دی دا واضح دی او اصرار چې کم دی دا کم چې مخکې ورپسې آیت دی هغه اعتقادي دی اعتقادي ځان له مسله ده او په صحوه سره ځان له مسله ده که په داسې شي نو ډېر مسلمانان دي په خپله مونږ ټول تاسو مونږ نه غلطۍ خامې کېږي مونږ توبه وکاږو بیا رانه کېږي بیا توبه وکاږو بیا کېږي بیا توبه دی خو دا معنی نه ده چې مونږ ټول نعوذ بالله اسلام نه ووتو تقریبا هر سړی که هغه عالم دی که پیر دی که مرید دی که مقتدی دی ګناه ته کېږي نو یو اعتقادي اصرار دی سړي کفر وکړو توبه وکاږله او بیا د کفر کی بیا د کفر کی دا مسله دغه ده چې دا ما وضاحت سره تاسو ته وکړه دغه شان منافقین مبارکي ګوره قرآني کافران دي دا یو قسم او قرآن د دې باره کې صحیح حدیثونه راغلي دا نصوص راغلي دي قرآن کریم کې آیتونه دي لومبه سپاره نواله تر اخره پورې زه په سوره توبه کې اتیشتمه سپاره کې منافقین وضاحت سره ذکر دی سوره نساء کې سوره انفال کې خو یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا څوک دانشي ثابتول چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل عمل سره د منافقینو تکفیر کړي بالکل نشي ثابتوله بلکې الټا په منافقینو پردا چولې ده او رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی جنازه کړه دا قران کې باغی باندې باقاعده واقعیا ذکر د سوره توبه کې عمر ابن الخطاب وته وی چې ته الله باندې کړي او الله تعالی دانی دی ویلې چې ته اویا پیرندی لا استغفار وې دې زنه بخم هغه ته زبه سیوا کم دو اویا به کم یو اویا به کم خدا په پته جنازم کوم نه جنازم په وکړه کمیس متخپل واچو او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ا طریقه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه الله بیا رسراوم لګل چې دی په قبرونو مود رېګا خو تر دنیا رسخته دو پورې یو سړی دانش ثابتول چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د منافقینو تکفیر کړي کولاو یې د جمعه ته شړلی یہ پہ پابندی لگولی کدا مونږ ته چا ثابت کړه بوله انعام ورکم ان شاء الله تعالی دویم نمبر خوارج دغه بخاری کی روایت ته عبد الله ابن عمر خوارج ته د جهنم سپی وي خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وته د امت مجوس ویلی دي او بیا د علی سے وخت کې دی ظهور شو نتاس تاریخ کتابونه پرېدا احادیثو کې تاسو کتیش آثار چې کم دي او بعد کتابونه چې مستند دي چې علی رضی الله تعالی عنہ د خوارجو تکفیر نه کړي تاسو ته شی امیر المؤمنین دا خوارج کافر دي وی دي منسکی وی وی کلمه وی نه چې کلمه وی طیبه ذکر داغه کی لا اله الا الله محمد رسول الله او منظم کی نو څنګه کافر دي نی بیا داسې دي زمونږ رونه دي خو د دین په تعویل کې غلط شي دي او یې فرق کلمت الحق یراد به الباطل الفاظ حق دي خو مراد باطل له پمونږه پہل کړو پمونږ جواب لازم ده عبد الله ابن عباس چې کله لګا هغه ته چې لا غوته مانزه بس چل کو منځ سره کاوه دا الله عبادت کوي عبد الله ابن عباس چراغه ډیلیګیشن و سره وفد سلام وکړي ټول بیا چې تاسو ته په دې سلام وکړي کلمه طیبه وي او دغه شان توحید او د رسالت اقرار کی منځونه کوي دغه شان موتا کی او روایت ته هغه کې دا روایت ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی وی ممکناس تو او پدې کې یو صحابي راغبل هغه ته کې خبره کوله او موږ نه پوهیږو چې دا سوي خو چې کله نبی علیہ السلام خبره شروع کړې نو موږ پوښتنه چې د یو منافق د قتل حکم غواړي نبی علیہ السلام تاسو کو هغه زما د رسالت اقرار کوي وی او کوي خو درونه نه کوي
ویخه مونځ کوي زمون جماعت کې او کوي خدا ولنه نه کوي نبی علیہ السلام او ته چې زما د رسالت اقرار هم کوي او مونځ هم کوي نو الله زمانه کړي د داسې خلکو د قتل نه د دې ټولو خبرو خلاصول بالباب داده چې تکفیر مسله کې احتیاط اهل سنت والجماعت کې اوسړي وزس اهل سنت والجماعت نه يم خارجي نه یا رافضي نه یا سبل سشي نه نه دی بچرته د یو مسلمان کلمه ویون کی تکفیر اونې کی او دی بدی کې ډېر احتیاط کوي الا تر دې چې دا مسلمان د اسلامی بنیادی اساسونه یو بنیاد نه دی انحراف کی یا انکار کی لکه یو سړی مونږ وینه منه مونږ پکې چا راوسته دا غوسی ورزش ته خطا کېږي برکېږي او زینه کوم دا سړی نه هغه هم اگر وختلی کېږي هم د قاضي اختیار دی قاضي به راغواړي یا به امیر وقت په ته پیش کوي دا نه چې بس یو سړی و ټوپک رالی او مړ کوي به هغه به دغه باره کې باقاعده انکوایري کوي دغه دماغي حالت به ګوري هغه نه و تپوس کوي چې تا د الفاظ په څه وجه ویلي اطمینان نه بعد به حکم جاری کوي یا یو سړی وي روزه نه نیسم یا یو انسان وي حج نه منم یا وي زکات نه منم دا داسې خبرې دي یا اوامر نواهیو کې گپ شپ لګي یا حرام او حلالو کې ټوپ وي خپپک دي سره د اعتقاد سره لازم دی اعتقاد ځکه یو عقیده چې بلا خلکو نه ګناهونه کیږي د مثالونه ما ورکړل په معاشره کې بلا شرابیان دي نو تاسو پاګی ته کافر وایي سم معاشره کې بلا زناکار دي نو موږ باغی ته کافر وایي تکفیر وکړو معاشره کې بلا سودخوار دي هیڅ څوک دای تکفیر نه کی بلکې که حج کړي مولا لاس کې سلشل روپے کی دي مولانا سے بوتیه جی سے مخ کې سب ترازا بلکې هغه سره معاملہ دا حکمت کوي او د دین تقاضم دا د ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه رابلیل دی خلق دین ته په حکمت سره او په خوع سره زما ټول ملګرو ته دا خواسته کا په هر مکتب فکر سره تعلق ساتي ز ټول عزت کوم او د ټول احترام کوم مهربانیو کې تکفیر مسله کې تادیمه کوي دا ډېر عظیمه ګناه ده احتیاط کوي که تاسو د الله مخلوق سره رحم دلی کوي الله پتا سو رحم وکړي الله سبحانه و تعالی فرمای زما مخلوق زما کورنۍ ده څوک چې دې سره خسلوک کوي زه پای باندې رحم کوم او چې څوک زما دې کورنۍ سره سختی کوي دې ما سره جنگ ته تیار شي نو د الله مخلوق سره مسلمانانو سره نرمي پکار ده دا خو د مسلمانانو حکم دی زمیان مبارکم سختی نه راغله نن موږ د اسلام بنیادی تعلیمات پرېخي دي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې لخر لګا حکم به او تکو باقی ده دغه د عمر فاروق رضی الله عنه طریقم پام کوي چې کله د کفار وطن ته نه نوځي نه چې څونه سرویس تاسو ضرورت دي دوه دینه سیوا به قتل نه کوي د سارو فصلونه به ولاړ نه سوځوي او چې د عبادتګاهانو کې ناس کم خلک دي چې اغي به ضرر دي اغي ته بس نه وای د دې عبادتګاهانه بنسوځوي او زنانو ته به تکلیف نه رسوي ماشومانو ته به نه رسوي هغه سړي سره هم کار نه ساتي چې پتا سو پهلونه کې هغه جنگجونی دا احکام به وته وي اسلام زکه په ترکه زکه دین خورېدو خلکو بچ د مسلمانانو د اخلاق تو قتل ناغي به دړادړ مسلمانانه دل او کوم داس یو سړی کافر کو دا کافرانو سره بس کو پکای چې اغي دین تراو ولو زمونږ شعبه چې کومه ده دا ډېره نازکه ده او دا داسې شعبه ده چې مونږ ته ځان ته د نبی علیه السلام وارثان وایو نو د امام د خطیب او د عالم مثال خو د پلار دی او د مقتدیانو مثال د اولاد دی
نو کم یو پلار خپل بچی سره سختی کړې ده؟ هغه دې باره کې هیڅ نشي ویلی چې یو پلار خپل بچی سره سختی کړي، بلکې که ډېر بچی نافرمانه شي نو پلار ورته د مرغۍ لار پرېږدي. زموږ معاشره کې عموما دا طریقه ده، یو پلار هم خپل زوی په ناحقه باندې قتل وکړي، پلار ورله باقاعده ضمانت کوشش هم کوي، پناه هم ورله ورکوي، ځای ځایګۍ هم ورکوي. نو خپل اولاد دپاره یو قانون او د نورو مسلمینو دپاره دونه سختی که یو سړی موږ ته داسې الفاظ موږ له راورسي، موږ له هغه نه تحقیق پکار دی، یا څوک راشي موږ ته ووایي یا موږ څه اورو، هغه سړي سره ناسته پکار ده او د هغه نه تپوس پکار دی، او بیا د قتل حکم ورکول دا خو د اولي الامر کار دی. موږ علما اولي الامر خو نه یو، اولي الامر ځکه نه یو موږ سره قانون لاس کې نشته، نه را سره حکومت شته، په موږ سره بیان دی. او اولي الامر شته که نه؟ تاڼې شته، تحصیلونه شته، پولیس شته، ولس شته، حکومت شته، گو که مات ګوډ حکومت ته خو شته، موږ هغې ذمواري ده. ایم لالا خو نشي جوړېدی که نه؟ نبی علیہ السلام په مکه کې د حکومت نشته، رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم الله ورته څه وویل وما انت علیهم بمسیطر، دا ورته هلته وایي ځکه حکومت ورسره نشته. سړي سره حکومت نی، طاقت نی، دی اولي الامر نی، نو هسې ولې سړی ایم لالا جوړ شي؟ بس دونه حکم پکار دی چې څونه د هغه کټ کاټ او څونه د هغه وس دی. الله هم دغه عمره تپوس کوي. اوس د موږ علماو نه د امریکې او د برطانیې تپوس خو نشته، دا تپوس خو به د جرنیلانو نه کوي، وزیر اعظم نه به کوي، صدر نه به کوي، ځکه هغې سره حکومت او طاقت دی. او په موږ د دین بیان دی، زموږ نه به د دین باره کې تپوس کېږي چې تاسو دا دین بیان کړو که نو کړی. نو بس موږ وایو ربه ته خو عالم الغیب یې، بالکل موږ د ستا دین خلکو ته رسولی دی. امر بالمعروف دی او نهی عن المنکر دی، هغه هم په خولې سره ډنډې سره ځکه نشته چې موږ په دې باندې ذمه دار خو نه یو. ذمه دار هغه خلک دي چې هغوی غټې غټې تنخواګانې اخلي، هغوی سره قوت دی، طاقت دی، هغه ذمه دار دي. که هغوی قانون نافظوي هغوی دپاره اجر دی، او که نه نافظوي د الله مجرمان دي. نو موږ علما دې مجرمان نه یو. دا مسائل ما بیان کړل لپاره د دې چې الله به مالم د عمل توفیق راکړي، تاسو لم په د عمل توفیق درکړي. او نور هم که دې باره کې یو ملګری بیا معلومات غواړي ان شاء الله تعالی موږ به ورته مزید معلومات هم ورکوو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.